तालीम याफ्तम दे, डॉक्टर दे, सर्जन दे और इंशाअल्लाह दे बद पुख्तनो द दग मसाइलो द दे सरा सरा چې د ډاکټر د انسانانو سرجري کې د پښتنو د دغه مسایلو کې با د عطا محمد خان شیرپا په مشرۍ کې د پښتنو د دغه مسایلو په سرجري کې د هغه سره کومک کوي. محترم جناب فاروق افضل صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قابل قدر مشر محترم جناب शेर फौसिल सिकंदर खान दिलतनास मासरा डॉक्टर फायदा जमुनी रुन मशर ज़ाहिर शाह साफी से कौमी वतन पार्टी जमा देर इज्जतमंद मशरान जमुमन बना मासरा अली द अतो वाणो तस्वीरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुडू जनरल सेक्रेटरी ओहदेदारान दलता योगदासी मेहमानी कामरेड रशीद और डॉक्टर आजम दावी शुक्रिया अदा करूं. अजीज़ानो नन 15 अगस्त और इंसानी तारीख की 15 अगस्त वो इज्तिमा रोजा रमज़ान मुबारक यौली लुई हैसियत गरीब तारीख ज़बदीन फ़ख्र कोम कि 15 अगस्त वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मोहम्मद कौमी वतन पार्टी की शमूलियत बाकायदा ऐलान की दखल मशर आफ्ताब खान और जमो कशर दे मशर दे उस सिकंदर खान और क़यादत की बदा सफ़र बुमख्तिबूजू दत्तकी द कौमी वतन पार्टी जिला मोमन सदर मलक मुस्तफ़ा जमंग ओडीर ग्राम कशर अब्दुल अहद जनरल सेक्रेटरी और दोस्त मोहम्मद जी बंगवानी ग्राम में काबिल कदर बशर थे दाबुल हूँ शुक्रिया अदा करूँ. जमा नूम डॉक्टर फारूक अफजल दे बाय प्रोफेशन MBBS डॉक्टर इन द तीरशवी सलवेफ दुकालना जमा खानदान के मशर आफ्ताब खान ज़ेर खो पीजनी और द हयात खान शेर बौसरा पीपल्स पार्टी की द आगा वखना वापस्तन और प्रैक्टिकल फील्ड की जो तकरीबन 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदारत और सर ने अनुबजर कौमी असम्बली इलेक्शन में आगा की मोमन एजेंसी करे हो टोलो मलगुरु शुक्रिया अदा करूं. खबर बदा राजी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना मुंग कौमी वतन पार्टी था वाली शामिल शू जाहिर खबर दा छिकल पार्टी जागीरदारों और सरमाएदारों पलास की राशि द आम वर्कर द आम ओहदेदार इज्जत ओनपेशी नुज़ाहिरा खबर अच्छी मजबूर शी जगह चमन कबाई सियासत कहूँ इज्जत बारे कहूँ लावल इज्जत दे और बेखिदमत दे दाद ईमान दे मौजूदा
حالات په دې ملک کې چې کوم روان دي د نااهله حکومت د وجې زمونږ هغه دوستان چې هغه سعودي عرب او امارات دي هغوی سره هم د دې موجوده حکومت د بې اعتمادۍ په شکل کې هغه موږ لوز کړل او مخکې به هم څه کېږي دا وخت به ثابته کړي چې دومره نااهله حکومت د پاکستان په تاریخ کې چکه نه راغلی. زه دا یقین لرم او دا تمه لرم چې هسې خو ډېر ټیم وشو خو دا 40 کاله چې د پښتنو په دې سیمه باندې د پښتنو کوم تذلیل وشو، د پښتنو کومه وینه توی شوه، ډېر افسوس سره وایم چې بعض قامپرست حکومتونه په هغې کې ناکامه شو. هغوی د خپل صرف د سیلف انټرسټ د حده پورې یو کردار و، خو د پښتنو د زخم د مرهم پټۍ لپاره هغوی هیڅ قسم داسې ستونزې نه دي راغلي. دا تاریخ ګواه دی. ورسره مذهبي پارټۍ په دې کې هم یو نیګیټیو رول ادا کړی دی چې هغه هم تاریخ و یاد ساتي او د چا نه پټ پناه نه دی. زه زما ملګري دا یقین ساتو چې په موجوده حالاتو کې د مشر آفتاب خان په شکل کې داسې یو د پل کردار به دوی ادا کوي او زما دا یقین دی چې دا کریډټ به دوی ته ځي چې زمونږ د بره پښتونخوا او د کوزې پښتونخوا چې کم مسایل دي په هغې کې به د دوی یو ښه رول او دا یقین دی چې دا کریډټ به قومي وطن پارټۍ ته ځي او مشر آفتاب احمد خان شیرپا ورته رسي. زه یقین لرم چې ظاهره خبره د سفر لوی دی، صرف دا یو خبره مشر ته او سکندر خان ته کوم چې عزت غواړو او محنت راته غواړي. په دې خبره پوهېږو او انشاءالله د پاکستان پیپلز پارټۍ سابقه ملګري چې کوم دي هغه به د خپل قیادت د خپل مشر ته ډېر زر دا وښیي چې سیاسي هلې ځلې په مومندو کې څنګه کېږي او موږ به ځان سره د ضلع مومند چې کوم قیادت دی د قومي وطن پارټۍ زما کشران دي او چیرمن چې کوم دی زما خپل کزن دی د تره زوی مې دی، نو زه خو بس هغوی ته دا وایم چې ډنډه به ورپسې عبدالمختار ته کېږدو د ده مشر اجازه یې ده. باقي دلته موږ سره یو محترمه ډاکټر فایزه رشید ناسته ده او ډېر په معذرت سره د خپل مشر نه د اجازت غواړم یو داسې دا خبره هم پکې وکړم چې زه خلک وایي چې ډاکټر فایزه رشید ما قومي وطن پارټۍ ته رایستې ده او هغه وایي چې نه ډاکټر فاروق ما راوسته. دا فیصله به زه سکندر خان ته ورکوم چې دوی به ترې وروسته وکړي. دا به د دوی کار خو دا یو قسم ذمهواري زه په دوی باندې اچوم. زه ستاسو ټولو شکریه ادا کوم د میډیا والا دلته راغلي ما سره مېلمانه ملکانان دي عزتمند خلک دي د هغوی شکریه ادا کوم. د قومي وطن پارټۍ
बाबर से जमंग दिल मोहतरम दाबुई शुक्रिया अदा को असद एडवोकेट से दाबुई शुक्रिया अदा को डेरा मनना डेरा मेहरबानी